السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما محترمو د رمضان المبارک بابرکت میاش هغه شروع ده. دا میاش د الله تبارک وتعالی طرف یو انعام دی. دا د نیکیانو بهار دی او د مغفرت یو ذریعه ده چې الله جل جلاله د خپلو بندګانو مغفرت کوي. رسول الله مبارک د رمضان المبارک په میاش کې متعلق یو دل راځي چې منبر باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خطو نو آمین وي. درې ځله رسول الله مبارک آمین وي. صحابه بیا د رسول الله مبارک نه تپوس وکړو، ای د الله رسوله تاسو جی یو ناشنا عمل وکړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې زه کله منبر په لومړنۍ پیړۍ باندې مخ پک کېښوه، جبریل امین علیه السلام وفرمایل چې هلاکت دې وي د هغه سړي دپاره چې کوم سړی د رمضان مبارک بابرکته میاشت وموني د هغه مغفرت ونشي. زما محترمو دا د مغفرت میاشت ده، دا د بخشش میاشت ده. په دې کې الله جل جلاله د خپلو بندګانو مغفرت کوي. نو هغه انسان ډېر بدقسمته وي، بد نصیبه وي چې د هغه مغفرت ونشي. دې دپاره په دې میاشت کې خصوصا توبه او استغفار پکار دی. او چې کوم انسان په خپلو ګناهونو باندې نادمه شي، توبه تائب شي، الله جل جلاله یقینا د هغه مغفرت کوي. لکه رسول الله مبارک فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. یو سړي د یو ګناه نه توبه وویسته، ګویا هغه ګناه کړې نه ده. دې د وجې د ګناه دپاره بنیادي یو څو خبرې د توبې متعلق تاسو ته کوم. یو دا چې توبه کې درې خبرې بنیادي دي، یعنې د دریو څیزونو دا مجموعه ده: ماضی، حال او مستقبل. ماضی، حال او مستقبل. یعنې یو سړی چې یو توبه وباسي د یو ګناه نه، نو ټولو نه اول دی به په خپلو ګناه باندې نادمه وي، دی به په پښیمانه وي، دی به په هغې باندې شرمنده وي چې پروردګاره دا ګناه ما نه شوی وه، په دې باندې ته شرمنده یم. دا خو ماضي شوه. او حال دا چې دی به دې ټیم کې په دې څه ټیم توبه وباسي، نو دی به دا ګناه پرېږدي. دا نه چې په ګناه کې مبتلا دی او دی توبه وباسي، نه، دی به ګناه پرېږدي او بیا به توبه تایب کېږي. او درېیمه خبره ده چې آینده د نه کولو مصممه اراده به کوي چې زه به دا ګناه آینده نه کوم. زما محترم بیا خو انسان کمزوری دی، که دوباره بیا دنه ګناه وشوه نو بیا دې توبه وباسي. الله تبارک وتعالی په دې باندې خوشحالیږي. الله جل جلاله په دې خوشحالیږي او ګوري د ما دا بنده ما خپل رب ګڼي، ځکه ما نه دی دعاګانې غواړي، زما مغفرت سوال کوي. زما محترمو دا درې خبرې بنیادي دي. خو اوس راځو توبې ته. چې انسان توبه وباسي نو دې کې بیا دوه قسمه دي زما محترم. یو اجمالي توبه ده، یو تفصیلي ده. اجمالي توبه دا ده چې انسان د الله جل جلاله نه توبه تائب شي په خپلو ګناهونو باندې. او د هغې ښه طریقه دا ده چې انسان 2 رکعاته صلات توبه وکړي او بیا الله ته لاس پورته کړي او بیا دعاګانې وغواړي، ای پروردګاره فلاني ګناه ما نه شوي وه، په هغې باندې د توبه تائب یم، هغه ما ته معاف کړي. فلاني ګناه ما نه شوي وه، هغه ما ته معاف کړي. فلاني ګناه ما نه شوي وه، ما ته معاف کړي. دا خو اجمالي توبه شوه. دویمه تفصیلي ده. تفصیلي دا چې انسان هر هغه کوتاهي، کمې، غلطي، ګناه د نه شوي ده، هر یو ګناه د ځان ته د هغې سوچ و فکر وکړي. فرض که د نموز کې کوتاهي شوي ده، نو دی د سوچ و فکر وکړي چې زما نه څومره منځونه قضا شوي دي. د بلوغت نه پس تر اوسه پورې دا زمانه تېره شوه، په دې کې 10 کاله، 20 کاله، 30، 40، 50، هر څومره کاله دنه منځونه شوي دي، نو په هغې کې دې اندازه ولګوي چې زما نه به څومره منځونه قضا شوي. نو خیر د اندازه دې لږه زیاته ولګوي، ځکه که کم یې ولګول او په ده باندې منځونه وغوړېدل نو بیا هم ښه خبره نه ده. نو زیاته اندازه دې ولګوي او بیا د دې منځونو قضایي شروع کړي. هر مونځ سره د دې یو قضا مونځ کوي. دې سره به دوا محترمو الله تبارک وتعالی د ده دا کوتاهي چې کوم مونځ کې د نه شوي ده، دا به ورته الله جل جلاله هغه معاف کړي. او دویمه دما محترمو که ده نه فرض که روژه کې کوتاهي شوي ده، روژې نه دي نیولي، یا څه عذر د وجې پاتې شوي دي، نو د هغې هم د حساب کتاب وکړي او هغه روژې هم دې ونیسي. دغه شان دی که زکات کې ته څه کوتاهي شوي ده، هغې حساب دې وکړي چې یاره ما
تیر کال ما نه څومره زکات پاتې و، زما څومره صاحب نصاب وم، زما څومره مال و، په هغې کې څومره زکات راتلو، د هغې د حساب وکړي. بیا دې نه علاوه مخکې څومره کالونو پورې ده نه په دې کې کوتاهي شوي ده، نو هغې حساب دې وکړي او زکات ادایګي دې شروع کړي. که د یو ځل په مجموعي طور باندې دا ټول زکات دې نشي ورکوی، لږ لږ دې ورکوي، خو هغه چې څومره زکات اندازه د کړي ده هغه دې ځان ته وګوري چې ما باندې 2 لکه 15 لکه 10 لکه 20 لکه هر څومره زکات دی دا به زه ادا کوم، او بیا د هغې نه دې لږ لږ ادا کوي یا ټول ادا کوي، د خپل حسب حیثیت او طاقت د هغې مطابق هغه ادا کولی شي. دغه شان د حقوق کې کوتاهي شوي ده نو د هغې د هم معافي وغواړي. الله جل جلاله زما محترم غفور رحیم ذات دی، دا د بخشش میاشت ده، دا د مغفرت میاشت ده، او خصوصا دا عشره چې کوم اختتامي مراحلو کې ده، ځکه رسول الله مبارک فرمایي رمضان دا میاشت ده اوله رحمت و اوسطه مغفره و آخره عتق من النار، دا د مغفرت عشره ده. په دې کې خصوصا اهتمام پکار دی د الله جل جلاله نه ګناهونو متعلق چې الله تبارک وتعالی زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي. یقینا الله جل جلاله غفور رحیم ذات دی، د خپلو بندګانو بخشش کوي. زما محترمو د دې خصوصي اهتمام وکړئ، 2 رکعته صلات توبه وکړئ، مونځ وکړئ، او بیا د خپلو ګناهونو باندې توبه طایب شئ. یو ګناه الله ته پیش کړي چې دا ما نه شوي ده، په دې باندې زه توبه طایب کېږم او آینده به نه کوم انشاءالله. او بیا دا څنګه چې ما تاسو ته حساب کتاب د دې وکړئ، یقینا الله تبارک وتعالی چې دا میاشت ختمیږي نو یقینا الله جل جلاله به زموږ ستاسو مغفرت کړی وي. الله تبارک وتعالی په دې باندې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي، او الله جل جلاله د رمضان مبارک بابرکت میاشت بار بار زموږ ستاسو نصیب وګرځوي، او الله جل جلاله څومره زموږ مشران کشران وفات شوي دي کړي الله جل جلاله ټول غریق رحمت کړي. واخر دعوای الحمدلله رب العالمین.